په جانزیب کالج حدود حال کې د سلمان قاضي د کتاب مخکتنه شوه چې پکې به ګڼ شمېر طالبانو او نور اساتذه کرامو شرکت وکړو. د هغه د کلاس ملګرو هم د هغه د کتاب په ډېره ښه او ټکو سره غندنه وکړه. د ټول ناول سلمان قاضي ته د هغه د بک لانچینګ باندې ډېره زیاته مبارکي ورکوم. ډېره زیاته غټه خبره ده او ډېره د فخر خبره ده زموږ دپاره، زموږ د ډپارټمنټ دپاره چې هغه دومره غټ سټپ واخیست او په دومره وړوکې عمر کې یو بک لانچ کړو. سلمان قاضي په خپلو خبرو اترو کې وویل تقریبا 2 کاله مخکې یو ایشو زما سره په کلاس کې راغلی وه، فیمینزم باندې. فیمینزم چونکې ماډرن دور کې یو برنینګ ایشو ده، لہذا ما یو زما د ټیچر چې کوم ته ما دا بک ډیډیکیټ کړی دی هغه سره زما څه مس یوز اف وکیبلري وشوله، څه دغه مسالې رالې. نو ما بیا دا قسم وکړو چې زه به په دې ایشو باندې ریسرچ پیپر لیکم. چې کله ما ریسرچ سټارټ کړو په دې خبره باندې نو ما ته مختلف سورسز بکس میلاوېدل، فیمینسټس میلاوېدل. نو ما دا خپل ډیسیژن د ریسرچ پیپر نه کنورټ کړو بک ته. نو ما بک پبلش کولو اراده وکړه. په هغه کې زموږ د فرینډز سپیشلی زموږ چیرمین پروفیسر محمد سلیم صاحب، پروفیسر محمد وفا صاحب، کرنٹ کم پرنسپل چې دی پروفیسر سید ممتاز علی شاه صاحب، او سپیشلی چې زما سره کم زیات مهنت په کرټیکل ایوالویشن کې کړی دی پروفیسر حیدر علي صاحب دی. زموږ سره ډېر زیات مهنت زما سره سپیشلی وکړو چې کم کرټیکل ایوالویشن دی د کرټیسزم نه د بچ کولو دپاره. دا بک چې دی چونکې کنټروورشل دی، کاینډ اف کنټروورشل دی، نو هغې ډېر زیات دغه کو یو قسمه نیوټرلیټي ته راوستو. موږ خو سټوډنټس یو، زموږ میچورټي دومره نه وه. هغوی چې کوم پوینټس موږ ته راویستل په هغه پوینټس باندې به بیا موږ ریسرچ کوو. نو هغه تقریبا هغه بک الحمدلله زه به ووایم چې پرفیکټ خو یو قرآن دی، خو انشاءالله العزیز چې دی ما خپل کوشش کړی دی چې زه د خپل بک چې دی د کرټیسزم نه بچ کم، نیوټرلیټي ته راولم. هسې نه چې یو سړي ویو یو قسمه نه یو زه د هغه متعلق هغه ویو پیش کړم. نو د هغه دپاره زه د خپل ډپارټمنټ سپیشلی د جانزیب کالج او د خپل فرینډز د جانزیب کالج نورو طالب علمانو وایي چې موږ سلمان قاضي ته مبارکي ورکوو. موږ له هم پکار ده چې موږ دغه شان کتاب ولیکو. زه په خپله هم ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې زما هم پلانینګ دی چې داسې یو بک چې دی لانچ کم، خو هغه به د فیمینزم په فیور کې. نو زه ټول سټوډنټس له دا میسج ورکول غواړم چې داسې قسمه بکس لانچ کول او د دې لپاره کار کول چې دی دا ډېره ښه خبره ده او دا ډېر ګران کار دی. سلمان قاضي رور له مبارکي ورکوم او کوشش مې دا دی چې دا بک ریډ کړم، څه آیډیا د خپل بک له واخلم او کوشش به کوم چې زما چې کوم آیډیاز او ویوز دي د فیمینزم په باره کې، د فیمیل د رایټس په باره کې، او زه په دې سوسایټۍ کې کم اچیومنټس غواړم نو د خپل قلم په ترو باندې چې دی هغه به زه اچیو کوم انشاءالله. امید لرم چې د سوات نیوز دا ریپورټ په ستاسو خوښ شوی. د نورو ښه ریپورټونو لپاره سوات نیوز د پاڼه خوښه کړئ. ستاسو ورور آباد خان، سوات.